السلام علیکم اسونه پښتونخوا سونه اف ام 96 سره شاهد حسین هم قدرمنو کتونکو په چینار ډي ایچ کیو هسپتال کې موجود یو دلته په واده کې په اپر کورمې شلاوزان سیمې دروي کې ایوا په واده کې وابد پیخره مخې ته شوې ده چې پکې زیاده تر د ماشومان کوم حالت هغه پکې خراب شوی دی دلته مو موجود په چینار کې تقریبا سلونه زیات کسان کوم دي په چینار ډي ایچ کیو هسپتال ته رسولي شوی دي تر اوسه پورې د دې پته نه ده لګېدلې چې دا فوډ پایزن شوی دی یا نور څه وجوهات مو سره دلته د اپر کورمي اسسټنټ کمشنر خالد عمران سے موجود دی ویزټ کړی دی هغه نه به تاسو کوو چې اوس دلته د دغه کوم حالات بدل شوی دی تشویشناک دی یا کنټرول دی یا د کې تشویشناک حالات هم د ماشومان شته د تاسو کوو د اپر کورمي اسسټنټ کمشنر خالد عمران صاحب نه جی بسم الله الرحمن الرحیم مونږ ته بالکل د بده مرغه دا واقعیا پیښه شوې ده واده کې څه خوراک مره ګډوډ ماشومانو کړی دی خو الحمدلله هسپتال کې دلته چې څومره فیسیلیټیز دي هغه مونږ دوی ته مهیا کړي دي ماشومان اوس بار راوړي الحمدلله ټول ورته ملاو دي ډاکټران وایي چې داسې څه ایشو نشته دی مونږ سره میډیسن هم د دې ابتدایي دغه لپاره ټریټمنټ لپاره پوره دی او دین علاوه مختلف والنټیرز دي مونږ سره غم لګیا دي چونکه تعداد ډیر زیات دی زمونږ د ځای مطابق دا کم از کم 200 ترسي خو الحمدلله چې څومره سہولیات دي څومره دغه والا پیشنټس لپاره هغه کافي دي جی بالکل تاسو د اپر کورمي اسسټنټ کمشنر خالد عمران خبري واوریدلې د دوی وینا مطابق دلته کوم ډي ایچ کیو هسپتال په چینار کې کوم سہولیات دي هغه تر سره شوي دي او څومره وډونه دي هغه دغه راتلونکي ماشومان ته څه هغه د دې د واده کې د خوراک وجنه دغه حالات خراب شوی دی هغه ته تنظیمات شوي دي او دلته یو بل خبره ده کوم په چینار کوم سړکونه دي تقریبا 2 میاشتو نه زیات وخت وشولو چې د کوم ټل په چینار مین سړک ته هغه بند شوی دی د دې وجنه هم په چینار او د سره تړل علاقو کې کوم دوايان دي کوم میډیسن دی هغه نشټواله هم د ډي ایچ کیو هسپتال کې هم دلته د کوم د دوايانو نشټواله دی هغه هم د 2 میاشتو راهسي هغه برقرار دي خو د ډاکټرانو او د اسسټنټ کمشنر خالد عمران وینا مطابق دلته کوم سہولیات هغه تر سره شوي دي او د کوم د ماشومان حالت هغه کنټرول کړي سونو پښتونخوا نه شاهد حسین د اجازه غوړي د لا پامان